علیکم کتونکو دا وخت کې ما سره موجود دی تحصیل ناظم جناب نیت محمد خان ترن صاحب د هغو نه پوښتنې کوو چې هغوی څه ویل غواړي. څه ټول مخکې ما ته ووایي چې یقینا ډسټرکټ ګورنمنټ یو ډېر ښه ګام پورته کړی دی چې سیاحت فروغ لپاره هغو دا شان سیاحتي مقاماتو باندې اجلاس راغواړي. تاسو به د کوم نظر ګورئ؟ زه خو د ډسټرکټ ګورنمنټ مشکور یم، د هغو شکریه ادا کوم او ورسره د خپل د میډیا د روم ځکه چې اول نه میډیا والا چې کوم دی دا زموږ څومره ټوریزم سپاټس چې کوم دي هغه یې د خلکو ته وښول د میډیا په ذریعه باندې د سوشل میډیا په ذریعه باندې. هغې نه بعد زه د ډسټرکټ ګورنمنټ او د ډسټرکټ کونسل ممبرانو بالخصوص د هغو شکریه ادا کوم چې هغو دا سټیپ پورته کړ او د ګلای میدان نه د هغې سټارټ وشو. نن په بچ میدان کې ولاړ یو. زموږ بډګرام چې کوم دی هغه د قدرتي خزانو نه مالامال دی او موږ دا غواړو، زموږ دا میشن دی، دا پروګرام دی د ډسټرکټ ګورنمنټ، د تحصیل ګورنمنټ، د صوبایي ګورنمنټ، د مرکزي ګورنمنټ چې هغه څومره د ټوریزم سپاټس دي په زموږ په کې کې هغه خلکو ته کولاو شي، هغه فیسیلیټیټ شي او زموږ د روزګار، زموږ د علاقې ترقي چې کومه ده هغه دې سره منحصره ده. نو موږ دا دلته چې کوم اجلاس د ډسټرکټ کونسل والو نن وکړو او په ګلای میدان کې کړ دی، نو دا موږ یو قسم پریشر اچو خپل په صوبه باندې هغو ته دا ښیو چې زموږ بډګام چې کوم دی هغه په را روان پیکج کې چې کوم دی هغه متاثره نه شي او هغې نه زموږ بډګام خلکو ته چې کوم دی پوره هغې کې حساب میلاو شي او فایده وکړي. بالکل تاسو ډېر ښه ګام پورته کړی دی چې صوبایي حکومت باندې کې پریشر دی سر، خو موږ له بده مرغه زموږ څه د بډګرام هغه خلک چې کوم هغه وایي که نه چې دیمه کی طرح ہمیں اندر سے چاٹ رہے ہیں، هغو په دغه شانته کې اجلاسو باندې کې تنقید کوي. هغو وایي چې په دغه شان اجلاسو باندې کې د قوم پیسې لګي. تاسو به هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه هغې ته دا پیغام ورکوم چې اول نه د هرې خبرې بلا تحقیق دغه نه دی کول، تنقید نه دی کول پکار. اول نه دا خبره نه ځان خبرول پکار دی. دا خلک د خبرې نه خبر نه دی. دلته دوه اجلاسونه وشله او دواړه اجلاسونه چې کوم دي هغه زموږ د هغه علاقې د ډسټرکټ کونسل ممبرانو دا خپل د جیب نه کړي. نن دا څومره خرچه شوې ده، دلته څومره دا پروګرام وشو، نو دا ټول خم کړی دی. که په ګلای میدان کې شوی دی نو هغه فهیم اکبر خم کړی دی. که سار بل ځای کې کېږي نو هغه د هغه متعلقه یونین کونسل نه چې کوم ډسټرکټ ممبر دی هغه کوي. نو دا دوه درې پروګرامه د دوه نور هم شته چې هغه به دوه هم کوي. دا خلک چې کوم دی دوی ته د دې پته نشته، دوه عوام ته حالت هغه ورکوي، میسج ورکوي. دوی ته دا خواست کوم، دا سوال کوم چې د بډګام د ترقۍ لپاره، د بډګام مخکې راویستو لپاره دا ایفرټ شروع دي. په دې کې موږ سره د مین کردار چې کوم دی ستاسو د میډیا دی او موږ پبلک چې کوم دی چې کوم ځای ته موږ ځو هلته کې هغه د خلکو جذبه تاسو نن په خپله ولیدل او دې کې چې کوم دا فیسیلیټي نشته. نو د دې ځای چې کوم عوامي نمایندګان دي زموږ سره نن ډي سي صاحب هم ناست وي، اے ډي سي صاحب هم ناست وو، نو هغو ته دا ښیي چې بهی موږ ته د دې ضروریات چې کوم دی دا پوره کړي. نو موږ اول نه خو خپل په طور باندې به دا کوشش کوو که زموږ نه کېده نو موږ په صوبې باندې دا پریشر راولو چې زموږ دې علاقې ته چې کوم دی دا سهولیات ورکړي او دا علاقې ډیولپ کړي. نو دا تنقیدونه چې کوم دی په هر ښه کار باندې په شروع کې دا کېږي، دا رکاوټونه دا جوړېږي. او موږ د دې خبرو پروا نه کوو. انشاءالله زموږ نیت صفا دی، موږ د علاقې ترقي غواړو. موږ خپله ضلع چې کوم دی هغه هم د ګلیاتو، د مري، د سوات په شان مخکې راویستو لپاره دا ایفرټ کوو. په دې کې بېشکه چې څوک مخالفت کوي هغه دې کوي، هغه به دې کوي او انشاءالله موږ به دا میشن خپل جاري ساتو. سر بډګرام کې هم سیاحتي ډېر مقامات دي، اوار میدانونه دي، لوړ ونې دي، دنګې ونې دي، غرونه دي. سر تاسو به سیاحو ته څه پیغام ورکول غواړئ په اخره کې؟ زه خو سیاحت ته دا وایم چې ما هم په خپله په ګلیات ټول ما کتل دي، ناران کاغان بره تر دغې پورې زه تللی ما، نادرن ایریا کې هم ګرځېدلی ما، د سوات علاقې ما هم کتل دي. زه هغې ته دا وایم چې انشاءالله زموږ بډګام د دې ټولو علاقو نه شاته نه دی بلکې دا مخکې دی. یو ځل ضرور چکر ولګوئ. انشاءالله ما خو تاته ووایي چې دا یو بله خوشخبري ده د بډګام خلکو لپاره چې میاشت بعد چې کوم دی سی پیک دا یو فیسیلیټي چې کومه ده هغه به هم زیاته میلاو شي. نو هغه تکلیف چې کوم په هزاره ریجن کې خاص کر په دې 2 میاشتو کې د ټریفک هغه مسله هم حل کېدو واله ده. نو دې علاقې ته ضرور یو ځل چکر.